خنو دا خور لا رور لا پلار لا لور لا ترور لا ورکوي شي کنه شي ورکوي اکثر خلک دا مسئله ته پوښتنه کوي استاد جی اسد قپتر پلان کې لور کو کیږي په نه کیږي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کوم ما روایت په خطبه کې ذکر کو ابو داود شریف حدیث ته فرمای دا الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان مبارک په میاشت کې د روزو د صفا کولو لپاره مونږ چې کومې روزي نیولې دا روزي دا د ګناهونو نه د کمې کوتاهونه د غلطونه د فحش او ناروا کارونه چې دا پاک شي د دې لپاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو باندې روزدارو باندې صدقه فطر واجب کړی دی په چا واجب دی نو په هغه چا چې کوم صاحب نصاب دی کم کس به لازمي ورکول خو ټول په کار دي لکه دا نه زه غریب ما زه مالدار ما سره ما وس کیږي زمانه کیږي کستانه غلطي شوي زمانه غلطي شوي روزه کې صحیح حق ما د روزي نه دی ادا کړی که چا ادا کړي خو هغه دی نه ورکړي بس زه غریب هم نشم ورکولی او روزه هم صحیح نیولې ده د سترګو غلط استعمال د ژبې غلط استعمال د لاسونو د خپو غلط استعمال نه دی شوی هغه د بې شکه نه ورکوي ځکه د هغه روزې پاکې دي خو د هغه کس چې روزو کې غلطۍ دي شوي دي کمې کوتاهۍ دي شوي دي غفلت دي شوی دی په صحیح طریقه باندې کیدی شي روزې نه نیولي کیدی شي په دې کې داسې خبرې کړي چې پای باندې روزه خرابه شوي د هغې دپاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې د څه وکړي صدقه فطر دی ادا کړي بیا د یو عام غریب دی یو متوسط دی بیا لږ نور هم ښه دی که عام غریب دی د 180 نه 200 پورې صدقه فطر ورکړي یو ساخ کجوري دی یا د هغې په حکم 2 سیره دا څه شی دی غنم دی د هغې قیمت دی ورکړي 180 نه احتیاطاً علما کرام وایي چې 200 دی ورکړي او دا قرنګي که یو کس لږ شان درمیانه دی لږ ښه دی نو هغه د 400 لږ بګ 200 لږ بګ راځي د هغې نه دی ورکړي ښه مالدار دی ګزاره کیږي 2 کسان دي یا کور کې 3 کسان دي که هغه 2-2.5 روپۍ صدقه ورکړي نو سره شو هېڅ هم نه کیږي یو سړی ډېر ښه دی بیا ډېر مالدار دی د کلي ملک دی نواب دی خان دی هغه د ډېرې پیسې ورکړي 7,000 روپۍ 4,000 5,000 نه واله 7-8,000 پورې یو صدقه فطر شته هغه یو کس دغه ورکړي سی وس کېږي نو ښه نو ورکوي بیچاره ورکوي بیا هغه کس چې کوم غریب دی د هغه سره 52 تولې چاندې یا د ضرورت نه زیات سامان یا مال تجارت چې دې ته ورسي یا دا ټول کې 52 تولې چاندې ته ورسي د هغې قیمت ته داسې ورسره نه د دې مالک نه نو دله ورکوي شي خبره پوهېږې 52 تولې چاندې قیمت څه دی 1,85,000 یا 86,000 په نننۍ ورځ کم قیمت دی د پاکستان د چاندې نور ورکول هر چا له پکار دي ما خو تاسو ته وي که نه خو چې کم کس یې الي نو دی هغه کس به الي چې هغه له به ورکوي چې کم کس غریب دی ښه نو دا خور لا رور لا پلار لا لور لا ترور لا ورکوي شي که نه شي ورکوي اکثر خلک دا مسئلې ته پوښتنه کوي استاد جی اسد قپتر پلان کې له ورکو کیږي په نه کیږي نو 2 خبرې دي یو ته اصول وي یو ته فروع وي چې ستا نه پیدا دي ستا زوی ستا لور ستا نوسې ستا کړوسې ستا نوسې ورپسې ښکته ځه یا ته دې پیدایي ستا پلار ستا مور ستا نیکه ستا نیا ستا ادی او ستا ابې ورپسې په بره ځه چې کوم جم دي دوی له یې نشي ورکولی خپل یا د چا چې ورکې یو سړی دی د خپل پلار صدقه فطر ورکوي د خپل پلار د روژو فدیه ورکوي د روژې فدیه هم دومره ده کومه چې صدقه فطر دی 180 یا 200 روپۍ دي احتیاطاً 200 روپۍ که څو روژې خوړلي او نشي نیولي هغې دې ورکړي صدقه فطر دې ورکړي د هغې فدیه دې ورکړي فدیه یې ته فدیه وایي نو دا به که بچی ورکوي د خپل پلار ورکوي نو خپلې خور لی نشي ورکوي ځکه دا خور یې د پلار لور ده که نه اگر چې دا غریبه ده اگر چې دې سره 52 تولې چاندې عمره هیڅ هم نشته سخت غریبه ده خو د پلار هغه نشي ورکوي خپله ورکه چې ستا نه نی پیدا او ته تې نه پیدا هغه له خپله ورکوي شي
خو د چا چې ورکې د چا صدقه فطر دا چې د هغې نه یا پیدا نه او یا دغه کس نه پیدا نو هغه کس لی نشي ورکولی. د الله رسول صلی الله علیه و وسلم وی د دې دویمه وجه ښیي یو خو چې ګناهونه ورسره ختم شي، په روجو کې کوم خیرې دی هغه ختم شي، روجو کې کوم غفلت شوی دی الله هغه ختم کی، کوم غلط کارونه دنه پکې شوي دي الله هغه ورسره معاف کی. دویمه فایدې څه ده؟ وی دې سره د مسکین تعاون دی، مسکین سره یو غریب دی هغه سره تعاون دی. ډېر غریبانان داسې دي چې هغوی د اختر جامه پیزار نشي اغوستی، الالي وي چې کله څوک صدقه راکي څوک سرسایه راکي اختر کې مونږ به خپل بچو له پیزار او کپړې به والو. داسې خلک ډېر شته، بلا خلک دي ستا به گزاره کېږي ستا به ګاونډ کې به وي، ستا به غیر چاپېره چالپېرچل کې بلا خلک داسې شته چې ضرورتمند دي او ضرورتي هم دي او غریبانان هم دي. خو که داسې کس له سرسایه ورکړه چې هغه ته خبر نه وي، تا مسله نه وه معلومه، لکه مسله ته نه وه معلومه مالدار له دې ورکړه یاره په ده باندې کېږي که نه کېږي، په لور صدقه کېږي سرسایه که نه کېږي او ور دې کړه ته خبر شوې نو بیا دا سرسایه به دوباره ورکې. خو که په غلطۍ کې دې ورکړه، غلطي دا وه که تا وې دا غریب دی او دا غریب دی او غریب نه و، په کار دا چې په دې بعضو وخت کې وویلی شي، احتیاط هم پکاري خو ویل هم پکاري چې یاره که په هغه باندې کېږي نو چې سړی ورکړي که نه کېږي نو بیا نه ورکوي. دومره سړي ته معلومات وشي. یو تیاره ده د پلار له ورکړه سرسایه ورکړه، په دوی غریب چې په لار کې مسافر روان دی غریب دی ولې ورکړه هغه پلار وخته نو وی شوه. خو که نه ده ته پته وه چې دا پلار دی او بیا یې موله ورکړه نو دا سرسایه ونه شوه. دقه شان دی دا نور رشتې دي چې کوم له ورکول صحیح نه دي. مالدار له ورکړه په تیاره کې هلکه دا غریب دی ولې ورکړه چې وکتله خو مالدار دی وی شوه. خو که ورته پته وه چې دا مالدار دی بیا یې ورکړه دا سرسایه ونه شوه. یو اهمه مسله دا ده چې کوم کس ماشوم دی د سهار د مانځه نه مخکې پیدا شو د دقه بچي به سرسایه ورکوي دا پلار به ورکوي، د سر صدقه دی ته ویل کېږي. د هغه ماشوم چې کوم نابالغ دی ماشوم دی د هغه سرسایه به پلار ورکوي، په مور باندې نشته، په مور باندې نشته ځکه مور ذمه داره نه ده پلار ذمه دار دی. خاوند د خپلې ښځې متعلق هم ذمه دار نه دی، که ورکړه خبره ده، که ښځې صاحب نصاب ده مالداره ده وسې کېږي نو ښځه د خپله ورکړي، که خپله نشي ورکوي یا یې ور نه کړه او خاوند یې ورکړه نو ادا شوه. پلار مالدار دی خو زوی سرسایه ورکړه نو ادا شوه. ښه چې ماشوم پیدا شو د سهار مانځه نه مخکې ده سرسایه به ورکړي. هغه کس چې هغه مسافر دی بهر ملک کې دی د ده سرسایه به څه چل کېږي؟ یو سړی سعودي کې دی، مسقط کې دی، دوبۍ کې دی، په بل ملک کې دی، هر ملک کې چې دی که دی دلته کې اوړه ورکوي یا کجوري ورکوي یا بل دغه څیز ورکوي نو هغه چې څومره مقرر دی حق مالي ورکړي خبره ختمه. په حکم 2 سېره وړې دغې ورکړه دانې بس سرسایه وشوه. خو که پیسې ورکوي پیسې نو کم کس چې په کم ملک دی د حق قیمت په لګوي چې هلته سرسایه څومره ده د حق ملک مطابق په خپل ملک بیا سرسایه ورکوي. که هغه 800 کې ده، که هغه 1000 کې ده، که 2000 دې جوړې دی، که 4000 تقریبا یو نه 4000 هم جوړېږي دا ځایونه شته، 2000 هم دې جوړېږي. دې وجې نه د هغې د حق ملک حساب بدل ته لګوي. یا کم پلار په بهر ملک دی او هغه خپل بچو د خپل ملک کې بچي دي د هغوی پیسې ورکوي سرسایه ورکوي د نابالغه بچو نو د هغه چې ورکوي د حق ملک په حساب به ورکوي. په کوم ملک چې دی ناست دی د حق ملک د حساب به ورکوي، اگر چې به د خپل ملک کې ورکوي راویلېږي پیسې دلته تقسیمي د هغه حساب به ورکوي. سرسایه د اختر د مانځه نه مخکې ورکول پکار دي. الله رب العزت تاسو ته په دې خبرو باندې عمل هم را نصیب کړي او هغه ګناهونه چې کوم 4 ګناهونه ذکر شو او په هغې باندې بخشش نه کېږي الله رب العزت د هغې دا ګناهونه موږ ټول مسلمانان محفوظ وساتي. د چا چې والدین دي او خفه دي هغوی د خپل والدین سره روغه وکړي، خپل والدین سره جوړه وکړي، ورنه هېڅ یو عمل مو قبول نه دی، هېڅ یو عبادت مو قبول نه دی، هېڅ یو دعا نه قبلیږي. الله پاک دې زموږ استاد او ټولو حامي او مددګار شي.